अस्सलाम वालेकुम। ما یو ویډیو کړی و چې په کم کې دا ما ویلیو چې د برطانیې میډیا دا رپورټ کوي چې په سعودي عرب کې د اولنی شراب سٹور افتتاح تیاریانی دي او د دې سٹور مقصد دا دی چې څومره بهر سفارتکار راځي یا فارنرز راځي هغوی ته په لایسنس باندې به شراب ملاویږي. نو ډیرو مرګرو د حیرت اظهار کو خبرم ډیره د حیرت ده خو ځینو مرګرو را نه دا تپوس کو چې مخکې به داسې څه واقع وشوه نو زموږ د مذهبي پارټیانو به فوري د جمعې د مانځه نه پس د احتجاج اعلان وکړو او دا به وي چې اسلام ته خطره ده. نو د سعودي عرب په دې اقدام باندې زموږ د مذهبي پارټیانې ولې خاموشه دي؟ د هغې یو بنیادي وجه ده زموږ څومره چې مذهبي پارټیانې دي هغوی ته چندې وظیفې او هغه غیبي امداد د سعودي عرب نه راځي. نو که د خلاف خبره وکړه نو سبا ورته دا بند شي دا خو به د نهرې مړه شي. نو مین وجه دا ده زموږ د اسلام خدمت صرف د خپل ذاتي مفاداتو پورې دی. کله چې د هغې اصول څوک ماتوي نو که موږ ته نقصاني نو بیا غږ نه کوو که فایده یې پکې نو بیا چغې چوغارې ډېرې وو. دغه مین وجه ده چې زموږ ټولې مذهبي پارټیانې په دې وجه خاموش دي چې د هغوی د مدرسو او د هغوی ذاتي خرچې د سعودي عرب د امداد او په دې پوره کیږي. نو الله دې مونږ له د حق او سچ سره د ودرېدو همت راکړي چې د ذاتي پسند ناپسند نه بهر وځو او کومه حقه خبرې هغه په ډاګه کړو. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.